पहिजर बमे वर्णी विशाल में वर्णी मावे पहिजर बमे वर्णी विशाल में वर्णी कम जन्म न वर्षनी कम जन्म न वर्षनी जाना में द खुशाल में वर्णी मावे पहिजर बमे वर्णी विशाल में वर्णी मावे पहिजर बमे वर्णी विशाल में वर्णी د پښتو ژبې نامور شاعر پروفیسر رحمت الله درد اولنی برسیم په مناسبت سره د مشه منصور عظیم کلي چې پښتو سترګور بیبي کاروان یا سید ادبي جرګې زیر اهتمام یوه غونډه وشوه چې هغې کې د سیمې نامور شعرا ظاهرشاه ظاهر فاروق اباخیل سبزلي صحرایي سردار خاکي ولی محمد عاجز او هدایت الله هدایت شرکت وکړ او د درد صاحب په شاعري شخصیت او فن باندې رڼا واچوله او د درد صاحب مړینه یې جان دپاره یو غټ نقصان او پښتنو دپاره یوه عظیمه المیه وبلله. در صاحب د لکی کالج او پرنسپل و او دا د پرنسپلي په دور چې د به اول اردو چې شاعري کوله هغه بعد بیا د پښتو چې شاعري شروع کړه. د ډېر مطلب ښکلي غزلیات لیکلي دي او د موډه مروتو علاقې نه بلکې د ټول خیبر پښتونخوا چې دا یو بهترین غزلګو شاعر و. د نه په خټکو چې نه په ممندو چې نه په نورو قومونو چې د مقابلې شاعر د غزل په باره چې هیڅوک نه و او داسې مجذوب صاحب چې کوم دا د نظم چې د نه بهترین شاعر په مسلط چې نسته او در صاحب چې کوم دا ډېر ښکلی شاعر و او ډېر تکړه شاعر و او ډېر کتابونه لیکلي دي او د موډه مروتو علاقې دا یو قسم داسې و چې یعنې سترګې وې هغه سیرایي صاحب وویله او غوږونه و او دومره احساسات. دوه شعرونه دي موږ ته کمی یې په رښتیا پیدا کړه موږ ته کمی یې په رښتیا پیدا کړه د درد مرګي لویه خلا پیدا کړه خو خاورې فاروق په د احسان منمه خاورې فاروق په د احسان منمه دغسې درد خو راته بیا پیدا کړه. یقیني خبره ده چې درد موږ ته ډېره کمی پیدا کړه دومره کمی پیدا کړه چې خو هغه ته پته لګېږي شو کې مخصوصه یي که نه هسې خو عام خلک معاشرې چې جیا راځي مړېږي خو نور خو څه نسو ویلی دا به ووایو چې درد موږ نیمګور کړو. موږ غوندې وړوکی سړی د درد صاحب په مطلب ښه شاعر و په ده باندې موږ خبرې کولی نه سو خو به هر حال درد صاحب د موږ علاقې پزې وې د موږ علاقې غوږونه و ښکلی غزل به لیکلی سلیس غزل به لیکلی نن دی په موږ په منځ کې نسته خدای پاک دې د ده روح خوشحال کړي الله تعالی دې دی وبخښي او موږ علاقې ته د خدای پاک ښکلي ښکلي خلک راولي. د درد صاحب په دغه چې موږ علاقه یې ښکلي کړي هغه لیل والا یو شعر ده که نه وایي ډېر خوشحاله په دې ښار کې د دې راز په انکشاف شوم چې یو داسې سړی هم شته چې پوهېږي په خبرو. درد صاحب ماشاءالله په خبرو باندې پیدلی. درد صاحب یو ښه سړی و شاعري نه علاوه یو ښه سړی و او که بیا ووایي چې یو ښه ملګری و نو بلکل بې شکه دی چې هېڅ شک نشته چې درد صاحب یو ښه ملګری و. درد صاحب د پښتنو شاعر و پښتو چې یې شاعري کړې ده اردو چې یې شاعري کړې ده خو پښتو شاعري یې وکړه لاجواب شاعري ده. درد صاحب بذات خود یو ښه پښتون چې ورته ویلی سي یو پښتون شاعر او د هغې بارې چې درد صاحب یو شعر ده چې د ښار په شور کې مې نه ځان دی او نه زړه بایللی زما تاوان د دې نه زیات دی ما یې ته بایللی